الرحمن الرحیم. نن انجینر صاحبانو د سکیچ اپ په برخه کې موږ او تاسې ساند باکس ټولز او ترین لکه مطلب که موږ او تاسې وغواړو چې یوه ودانۍ په یو فلټ ساحه کې جوړه نه کړو، یو ټوپوګرافي سطحه ورته جوړه کړو، مطلب تپزاره سیمه وي، لوړې ژورې وي، په هغې ځای کې جای په جای کړم، بیا شاوخوا ورته شنه واښه او دا ساحه جای په جای کړمه که نه، په هغې کې لارې ورکړم ورته، په هغې کې مثال په توګه خوړونه ورکړمه، داسې یو ځای کې جای په جای کړمه. نو د هغې لپاره به دا ټوپوګرافي سطحه په څه شکل اضافه کوو که نه. نو یو ټوپو سرویس موږ او تاسې په سکیچ اپ کې په څو طریقو اضافه کوی شو، په هغې کې موږ تغیرات هم په څو طریقو راوستلی شو. نو دې لپاره زه راځم دا ساند باکس ټول چل درته ښیم، کوم ځای نه راځو. یو خو موږ او تاسې کولی شو ټولز ته راسو، ګوره دا هلته یې لیکلي ساند باکس، په دې کې دا ټول موجود دي، سموف، سټمپ، ډریپ او اد ډیټیل، فلپ ایج، دا ټول موجود دي. او یو دا ده چې موږ او تاسې دلته د ټول بارس نه هم راوستی شو، چې ویو ته راشو، د ویو نه راسو ټول بارس ته، او ټول بارس ته ورته وایو چې ساند باکس باندې کلیک وکړو. نو ګوره دا مکمل یو ټول بار یې موږ او تاسې ته چې شو راغی. دا کولی شو دلته جای په جای کړو. په دې کې څو آپشنه دي. یو موږ او تاسو ته هماغه ده فرام کانټور، بل فرام سکراچ، بل چې د سموف ده، بل سټمپ ده، ډریپ ده او اد ډیټیل ده او فلپ ایج ده. څو خبرې دي دې کې، راځو په هر یو باندې چې کوو خبره کوو. د دې هدف لپاره زه ابتدا راځم داسې چل کوم چې ابتدا فرام کانټورز، مطلب زه که څو دانې منحنیات رسم کړم، نو زه څنګه کولی شم چې د دې نه زه څه جوړ کړم په حساب توپو سرفیس. دلته زه راځم یو آپشن ده د فری هینډ په نامه، په آزاد لاس زه په دې کې چې رسموم، داسې یو څو منحنیات رسموم، داسې یو څو خطونه. صحیح ده چې دلته ما دغه وشو داسې، بیا بلې په دې ځای کې داسې، بل دې ساحه کې چې ډېره لوی هم نه شي، چې بیا دلته بل دې ځای کې داسې خطونه مې رسم کړل. اوس د دې خطونو د دې لپاره دا خو اوس مختلفو لیولو کې راغله، ګډوډ راغله، د دې لپاره چې د ارتفاع له نظره دوی د مثال په توګه ټول په مختلفو سطحو کې وي. دا زه موف کوم او مختلفې ارتفاعګانې ورکوم. داسې زه موف اخلم، دا اخلم فرضاً دلته یې راولم، دا لږ څه لوړ راولم، دا تر دې لوړو، دا لږ څه شاته تر دې لوړ دلته. اوس که زه وګورم نو داسې یو ابعادي سیستم جوړ شو. صحیح شو. نو ښه دې کې دغه چې ده لږ بې نظمه ده، لږ څه ډېره خواته لګی ده. دلته به اوس د فری هینډ ټول ته لاړ شم، یا بل همدغو نه یو کاپي ورته واخلم خواته چې لږ څه ټیټه موږ او تاسې کاپي واخلو. زه به دې ته راشم، دلته به راشم، وایم چې کاپي، لږ څه ټیټ به له دې نه کاپي واخلم. داسې اوس چې دا هم برابر که دې خواته راځم، ښه دا ډېر دې خواته ده، دې کې خو دغه مشکل وي، 3D کې له جسم نه کاپیانې اخلي، نو دا تفاوتونه پکې موجود وي، ارتفاع له نظره صحیح وي او د موقعیت له نظره داسې، مطلب همداسې ګډوډ صحیح ده. اوس زه راځم دلته ورته وایم چې فرام کانټورز، د کانټورونو ماته چې کړه سطح اضافه کړه. یو مست فرست سلیکټ د کانټورز، هغه وایي چې داسې نه کېږي، اول تاسو د کانټورونه ورته انتخاب کړئ. ورته صحیح ده، دا د یو کنټرول نیسو، دا د بل کانټور، دا بل کانټور، دا هم بل کانټور او دا هم بل کانټور. دا مې انتخاب کړو، صورت یې مې انتخاب کړه، دې مطابق موږ او تاسو ته یوه سطحه اضافه شو. اوس په دې کې جالبه خبره دا ده، دا کومه سطحه چې موږ ته اضافه کړې دا په حقیقت کې د منحنیاتو پورې کومه تړلې سطحه نه ده، مطلب دا ځان ته یو واحد عنصر ده. که زه وغواړم دا یو آبجکټ ده، دا زه کولی شم موو یې کړم که نه، کولی شم موو واخلم، دا خوا بوځم، منحنیات دې په خپل ځای کې وي، دا مطلب منحنیاتو پورې تړلې کومه خبره نه ده. صحیح ده. اوس که زه دا منحنیات هر وخت وغواړم، دا کولی شم شی کړم، ډیلیټ یې کړم، او هغه سطحه زه ځان ته چې کړم پرېږدم. اوس دا سطحه چې ما اضافه کړه، ګوره په دې کې خطونه د کونج نه پکې ښکارېدل، ځکه هلته پروفایل فعاله ده. ښه
اوس موږ او تاسې دا سطحه دلته په نظر کې ونیوله، خو ګورئ په یاد وي چې دا سطحه همدغه رقم ښویه نه ده، دا د ډېرو زیاتو ټرینګولیشن یا موږ او تاسې چې په ټرینګولیشن کې توپو سطحې جوړو د هغه له مجموعې نه جوړه ده. څنګه جوړه ده؟ که زه راسم دې آبجکټ ته او په دې کې ایډیټینګ شروع کړم، تاسو به وګورئ چې کله زه دې کې کلیک کوم نو په دې کې ډېرې زیات ټرینګولیشنې موجودې دي. که تاسو غواړئ چې دا ټرینګولیشنې وګورئ نو دلته راسئ ویو ته، ورته وایي چې هیډن جیومټري راته وښیي. تاسو وګورئ دې کې ډېرې زیاتې ټرینګولیشن موجودې ده، داسې نه ده چې همداسې سموټ یا ښویه سطحه ده. په دې کې د مثال په توګه ډېر زیات ترکیبات او ترتیبونه شامل دي. نو داسې مطلب د آزاد لاس زه کولی شم چې یو اضافه کړم، لیکن کله بعضې داسې وایي چې نه زه غواړم د یو سطحې په اساس اضافه کړم، یا زه پخپله غواړم په دې کې ایډیټینګ وکړم. نو موږ او تاسې که چېرته یو منظمه همواره سطحه واچوو بیا په هغې کې تغییرات راولو، نو د هغې لپاره راځو دلته ورته چې فرام سکرچ چې ته ورته ووایې ګوره په 3 مترو کې اتومات فاصله درته اچي. وګوره تاسو کې لږ نږدې کوئ، ګورئ اتومات دا هغلته یې موږ ته فاصله ښودلې چې اوس په څومره ساحه کې ته دا اضافه کوئ. دا اوس ګوره موږ او تاسو ته د همغه مطابق دا مشخصه اچي چې کله موږ کلیک ورته وکړو نو ګوره دا سطحه یې منظمه چې کړله اضافه کړله، دا سطحه یې اضافه کړه. او چې دا سطحه اضافه کړه موږ هر وخت چې وغواړو په دې کې ایډیټ کولی شو. دلته ور داخلېږو، اوس زه راځم موو اخلم، موو مې چې واخیسته هر ایج چې ستاسو خوښي دا ایج اخلئ، دا کولی شئ چې دلته پورته کړئ. مثلا دا ایج ده، دا اخلئ، دا کولی شئ دلته موو کړئ. یعنې تاسو کولی شئ په دې کې څه کوئ، لوړې ژورې سطحې جوړې کړئ. مثلا دغه ایج اخلئ او دلته کولی شئ چې ژوره سطحه پکې جوړه کړئ. صحیح ده که نه؟ نو که داسې کومه سطحه ستاسو خوښه وي چې اضافه یې کوئ، دې خطونو په اړه یې تشویش مه کوئ، هغه موږ او تاسو چې هر وخت غواړو خطونه یې څه کولی شو سافت او سموټ باندې له منځه وړلی شو. نو په دې ترتیب سره دا سطحې جوړولی شو. نو که فرضاً احیانا تاسو خطونه خوښ نه وي، غواړئ چې خطونه نه ووځي او فرضاً دا خطونه موجود نه وي، نو ډېر اسانه ده، کولی شئ وینډو ته راسئ، ډیفالټ ترې ته راسئ، البته مینج ترې ته راسئ. په مینج ترې کې په ډیفالټ کې سافت اند سموټ فعاله کوئ، فعاله ده تیار. دلته به راسئ وینډو ته او ډیفالټ ترې ته به راسئ، شو ترې ته به راسئ او سافت اند سموټ به دا به بند کړئ، سافت اند سموټ به فعاله کوئ او دلته به ورته ووایئ چې کومه سطحه چې موجوده ده دا غیر فعاله ده، موږ تاسې سلیکشن باید دلته وکړو، بیا دا ممکن فعاله شي او بل دغه نه تاسو کولی شئ چې دا یو څه اندازه څه کړئ، سموټ کړئ. صحیح ده که نه؟ نو هغه د سموټنس ډیګري بیا دا تاسو کولی شئ د دې نه وټاکئ ورته سافت کو پلانر که نه، داسې ورته وکړئ. مطلب دا سافت اند سموټ باندې بیا کېدای شي سافت شي. اوس ګوره دا هېڅ نه ښکاري چې مطلب دلته لیکن لوړې ژورې سطحې پکې ښکاري. ته کلیک وکړئ او د دې خوا نه وګورئ، ګورئ داسې هغه د خطو په شکل بالکل نه ښکاري، مطلب ښکاري چې واقعا لوړې ژورې دي. نو دا پکې کولی شي. بله خبره چې موږ او تاسې دلته مهمه ده، ښځه سافت اند سموټ به زه بېرته داسې کومه چې دې کې به ښه پروا نه کوي، زه دا به ډیلیټ کړم. دلته راځم ورته وایم چې دا د یو کمپوننټ فایل ته ډیلیټ یې کړه. دا فرام سکرچ بیا زه اضافه کوم، لیکن دې کې اوس زه یو بل آپشن نه کار اخلم. دلته زه راځم ورته وایم چې بیا لیکن دا ځل لږ څه ستره ساحه کې اخلم او دا دومره ساحه اضافه کوم. که موږ او تاسې په دایروي شکل وغواړو بیا څنګه کار کوو؟ دلته راځو ورته وایو چې سموف. ګوره سموف چې ده کسټم خو بیا وروسته راځي، ډریپ هم وروسته راځي، اډ ډیټیل هم وروسته راځي او فلپ ایج. دا سموف آپشن ولې فعالیت نه کوي؟ هغه مهم نه ده، خیر ده. دلته زه سلیکشن وکړم او سموف آپشن دا واخلم، ښه صحیح شو، فعاله ده، فقط موږ ته یې ښیي نه. انټر انټر اوس ورته وایي چې سموف 10 میټرز انټر. څنګه کار نه کوي؟ دا باید کار وکړي. سموف موږ او تاسو یو دایروي سیستم اخلي او په هغې کې دایروي کې کولی شو په دې کې یو ډریپ ایجاد کړو یا دې ته ورته
نو چې په دې کې څنګه فعالیت نه کوي نو زه نه پوهېږم چې ولې. په هر صورت دا نور یې درته کار کوم بیا موږ همداسې د هغه سره غږېږو. اوس که موږ او تاسې دلته راشو فلپ ایج ته او اډ ډیټیل ته دلته راشو دې ته راغللو د دې ایډیټ ته راغلو د دې ایډیټ ته چې راغلو بعد له هغه نه سموف کار کوي. سموف هم واخیسته ګوره البته ایډیټینګ ته به راځي بیا به سموف واخلي. سموف هم چې واخیسته اوس ګوره دلته موږ او تاسو ته یوه دایروي سطحه فعلا یې شو اخیستې 10 متره که ته غواړې زیاته یې کړې زیاتوی شي وروسته به یې زیاته کړو. دلته هم دا سطحه واخیسته اوس دا کوی شو په داسې دایروي شکل چې کړو. ګوره دا په دایروي شکل مثلا دا ځلې ورته سموف شو اخلم د مثال په توګه 15 متره صحیح ده انټر. ګوره اوس سطحه غټه شوه. دلته مثلا کوی شو په دې کې یو ګوډال واچوو داسې صحیح شو که نه یا همدې ساحه کې دلته دا لوړه کړو. اوس که په دې کې موږ او تاسې یو بله شوه واخلو مثلا 15 متره او بیا په دغه ساحه کې مثلا یو ګوډال ورته واچوو داسې یا دې ساحه کې موږ لوړوالی ورته ایجاد کړو داسې د کنج. نو دا ساحې بیا یو څه اندازه ډېرې منظمې لوړې ژورې ښکاري صحیح ده. که موږ او تاسې د دې نه فرضاً د هغه لرې کړو داسې سافت اند سمودي کړو بیا شاید دا کېدای شي چې یو څه اندازه نور هم منظمه ښکاره شي. شو ټری دا سلیکټ کړه سافت اند سمود او ورته وایو چې سافت کوپلانر سمود صحیح شو او یو څه اندازه یې زیات کړو. تاسو وګورئ چې دا سطحې به یو څه اندازه دلته چې ښکاري نورې هم منظمې ښکاري. په هر ترتیب بل موږ او تاسې په دې کې چې کوم کار ترسره کولی شو راځو ورته وایو چې فرام سکراچ دا سطحه اخلو د دې سره موازي او داسې اضافه کوو بیا راځو د ایډیټینګ ته. اوس په دې کې یو بل شی موږ او تاسې لرو چې هغه څه شی ده اډ ډیټیل. که زه د مثال په توګه په خپله خوښه وغواړم چې یو خط اضافه کړم فرضاً ګوره دلته مې یو خط اضافه کړ یا فرضاً دلته خط اضافه کوم یا دلته خط اضافه کوم نو دا ما سره دا مرسته کوي چې په یو ځای کې زه ډیټیل اضافه کړم بیا هغه که زه موف کوم یا کته کوم یا پورته کوم د دې جینۍ نه کوم د هغه جینۍ او که زه ورته فلپ ایج اوس تاسو پوهېږئ چې ټول خطونه له دې خوا اچوئ. که زه ورته وایم چې دا خط واړوه مثلا نو بیا دې بل جهت باندې راته اچوي فلپ ایج دا ګوره دی به په دا بل جهت باندې اچوي. نو فلپ ایج دې لپاره ده چې موږ تاسو ته دا ایج شي کې بدل کې په دا بل جهت موږ ته اضافه کړي یا بیرته غواړو لرې کو بیا موږ تاسو فلپ ایج نه شي کولای شو کار اخیستلی شو. لیکن په دې کې کوم مهم کمانډ چې دا هغه بل جي کې ده. زه راځم فایل ته ورته وایم چې اوپن اوس راځم دلته ډیسکټاپ ته ایکسرسایز ته ایکسرسایز فایلز کې ورته وایم چې چپټر 4 ټاون هاوس د کارډ آبجیکټ نه دا نه ده چپټر 5 کې سټریټ ټاون هاوس انیمیټډ او چپټر 6 غالبا دلته به سمال هاوس بالکل. مهمه خبر دلته ده یو کور تیار رسم شوی او لاندې یو ټوپو سطح هم رسم شوی ده. دا کور زه غواړم چې دې ټوپو سطحې د پاسه نصب کړم خو که همداسې په لوړ او ژورې نصب کړم نو په داسې لوړ او ژوره ځکه خو څوک کور نه جوړوي. د دې لپاره ته باید یو فاونډیشن برابر کړي داسې فاونډیشن چې د هغې د پاسه دا کور کېښودلی شي. نو دا فاونډیشن څنګه ورته برابروی شو دلته موږ تاسې د سټمپ له آپشن نه کار اخلو. دلته به ته راسئ د دې ایډیټ ته او بعد له هغه نه به دلته ورته وایي څه شی سټمپ صحیح ده. سټمپ دې چې واخیسته نو اوس دلته په کومه سطحه کې سټمپ اضافه کوئ په یا داسې ورته وایو چې ودرېږه ښه ایډیټ نه یې وباسو دلته راځم او ورته وایم چې څه شی سټمپ سټمپ مې چې فعاله کړه ورته وایم چې د دغه سټمپ اضافه کوم په کوم جي باندې ګوره هغه ساحه یې واخیسته ورته وایم په دې سطحه وګوره اوس کلیک مه کوه دې فاونډیشن لپاره د ارتفاع وټاکه چې په څومره ساحه کې مطلب دا له سطحې نه جګ جوړی که ټیټ جوړی موږ ورته چې نه جګ نه ټیټ فقط په داسې یو لیول کې چې هغه له دې ټوپو نه لږ ذره لوړي دلته اوس دا مناسب ځای شو. اوس چې ځای شو د دې نه ووځه او راشه دلته دا انتخاب که ورته چې موف او منظمې په همدغه جهت باندې ښکته که
مطلب ابي جهت ورته واخله او شفت سره ونیسه کته چې کوم ځای ته مناسب ښکاره سو په هغه باندې کېږدو. اوس تاسو وګورئ دا یو څه اندازه مناسبه ځای په ځای کېدنه شوه. او که موږ همداسې په ټوپو سطحه ایښې وای دا خو بیا غیر منطقي راته که نه. اوس دا داسې شو چې په ټوپو سطحه کې موږ او تاسې چې ورته برابر کړو فاونډیشن. زه بیا هم درته وایم د خطو غم یې مه کوئ. خطونه موږ په سافټ رنسموت باندې هم لرې کړو چې رینډر وکړي رینډر کې دوی په خپله څه کېږي پوره کېږي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسې وایو چې په ټوله کې دغه ساحه په دې سیستم سره څه کېږي راځي. بل اپشن چې موږ او تاسې دلته ډېر زیات مهم ده او کاروي ډریپ ده. ډریپ په دې معنا چې څنګه یو مسیر کولی شو په دې باندې حق کو. که زه بیا په دې کې مټیریال واچوم دا ټول چمن کوم او هغه کانکریټي لاره کوم څه دلته اوس یو لاره هایټ ده که دا زه راولم یو ځلې زه راځم ویو ته راځم هیډن جیومټري ته ګوره دغه قسمت شی ده دا هایټ ده. زه به داسې وکړم چې دا به صرف همدا به کلیک کړم رایټ کلیک ورته چې ان هایټ دا به اوس ګوره راشي. اوس به زه بیرته ویو ته لاړ شم ورته چې هیډن جیومټري لري که ځکه موږ دا راوسته که نه یوه لاره ده خو دغه لاره چې ده دا مطلب پورته ده د امیر په زه غواړم چې دا د توپوګرافي په سطحه باندې راشي. زه به داسې وکړم د دې پلان ته به راشم او پلان کې به ځان ته مناسبه ساحه وټاکم چې دا په کوم ځای کې راشي. دا به زه یو څه اندازه موف کړم که نه. نو دې لپاره به زه داسې وکړم چې کیمرې ته به راسم ورته یم چې پارالل پروجیکشن چې بیخي فکس راشي. اوس به زه څنګه چالو کړم موف به واخلم او دا به له دې جینې یو څه اندازه شاته کړم چې دغه جې پورې وي چې کوم ځای ما د تګ لاره ده که نه تر دې ساحې پورې وي. که له هغې نه اخوا وځي پروا نه کوي. اوس به زه راسم بېرته یې دې 3D ته ګورئ هلکانو دا سطحه دلته راغله. د ما هدف څه شی ده؟ ما هدف دا ده چې یو پډ یا یو مسیر د دغه لارې نه په دې توپو باندې حق کړم چې د هغې مواد بدل کړم بل شی پکې اپلای کړم. څنګه چل کومه تاسو به دا انتخاب کړئ. صحیح ده؟ دا هم چې انتخاب کړله کولی شي دلته ورته راشي ورته وایي چې څه شی ډریپ. صحیح شو؟ سټم خو موږ او تاسې کار که که نه ډریپ به کار کړو. نو زه به دلته راشم دې ساحې ته به راشم. اوس به زه ورته یم چې ډریپ غیر فعاله ده ورته یم چې د دې ډریپ واخله په شي باندې اپلای کړه. دې نه ووځه دلته ورته چې ډریپ هم واخیسته. ښه په دې باندې ډریپ اخلم د څه شي نه د دغه جسم نه. وګوره که موږ او تاسې چېرته اوس 3D ته راسو ښه ډریپ لا نه ده غورځېدلی که نه. زه به راشم ورته یم چې ډریپ د دې ډریپ اخلم او په څه شي باندې اپلای کوم په دې سطحه باندې. چې ډریپ په دې سطحه باندې د دې ډریپ اپلای شو. دلته نو تاسو دغه فیصدي هم راځي. واو موږ لاندنی ډریپ په بهرنۍ باندې اپلای کړ. غلطي مو وکړله صبر وکړئ. ډریپ مو واخیسته ډریپ کې باید دا سلیکټ کو صحیح شو که نه او دا په دې باندې اپلای کو. select the mesh on which you wish to drape. دا مو واخیسته. ښه اوس دا خبره سرچپه ده. صبر 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 دلته خبره داسې ده. نو تاسې دا کینسل کوو ورته وایي چې دا سکیپ اوس ډریپ واخله. وایي select the mesh on which you wish. اول دا مش انتخاب کړه چې په دې باندې زه ډریپ کوم. صحیح شو؟ ښه اوس select entities you wish to drape. کومه انټیټي غواړئ چې مش کوي دا. صحیح شو؟ دغه صحیح شو؟ select the mesh. دا mesh شو. select the entity wish to drape. مثلا اخلي باید راغلي. یوه خبره ده که موږ او تاسې د موقعیت کې اشتباه کړي چې دا خواته وي نو زه بېرته خپل جي ته بوځم
اوس صحیح شو. نو اوس به مش کوو به ګورو ډریپ به یې کوو ډریپ سلیکټ د مش ښه دا مش شو انټیټي انتخاب کړه دا انټیټي شو. اوس به سرچپه لاړ شو سلیکټ د مش ورته وایي چې دا مش شو سلیکټ د انټیټي ورته وایي چې دا انټیټي شو. نرجع نكيك دلتا ده څنګه؟ نه دې موږ مسله نه ده دا اصلا استعمال خو ډیر ساده ده خو دومره ده چې بیا په ډیر ځایو کې کار راځي که نه په کار راځي دا مسله مهمه ده. نو چې یو بل کار وکړو دلته راشو ورته وایي چې دا یو ځل سلیکټ کړم ورته بیا ورته وایي چې ډریپ اوس راشو په دې باندې اپلای کړو. اوس که چېرته دا کار یې کړی وي مش مسله نه ده هغه موف مسله نه ده لکه دا که موف کې دا خو جدا عنصر ده په همغه کې باید مونږ مټیریل واخلو بیا ټول یو رقم مټیریل اخلي دا مسله ده. لوړې ژورې په همغه رقم اپلای کېږي په هر صورت صبر وکړه که زه چېرته داسې وکړم چې دا په ایډیټ کې پرېږدم اوس راسم ورته یم چې ډریپ ښه دا خو اوس مونږ ته ایډیټینګ کوي ورته یم چې په دې باندې سلیکټ د مش دې کې خو مش نه انتخابېږي دا بیا غلط راځي که تاسې مش واخلم ورته یم چې ډریپ ښه سلیکټ د مش دا اوس سرچپه کار کوي اجال دلته راولي خو د دې مسیر هلته نه بیایي. که داسې کار وکړو چې دا ډیلیټ شو دا انتخاب کړم ورته وایم چې ډریپ ډریپ مې چې واخیسته سلیکټ د مش دا اوس مش نه ده دا نه اخلي select the entity the entities نو خبره ده خزه خیر په هر صورت اوس دا هغه برخه شوې ده که مطلب په دې کې ده چې اوس دا همدغسې مسله ودرېږه مطلب یو ځلې مونږ او تاسې دا باید راښکته کړې وای ودرېږه اوس صحیح شو. دلته راځو دا شوې ده خو دومره ده چې مونږ او تاسې څه اشتباه پکې کړې ده دا باید مونږ او تاسې موف کړو د دې سطحې نه یې دغلته بوځو. اوس د دې نه وروسته مونږ راسو 3D ته چې دې سره هم سطح شي که نه اوس دې هغه جینه چې ده دې خوا نه راځي لیکن دې جینه چې ده امکان شته. اوس که مونږ او تاسې ورته وایو چې ډریپ ورته وایو چې دا مش شو او دا انټیټي شو نو دا راغلی ده خو ارتفاع چې ده پورته ده نو دا باید مونږ او تاسې موف کړی وای اوس صحیح شو چې دا د پورته کړمه اوس ورته وایو چې دا موف او دغه عنصر چې ده دا عنصر مونږ موف کوو دا دلته په دې سطحه باندې بلکل داسې چې وکړه بعد دغه نه اوس دې سطحه باندې اوس دا ډریپ کوو چې ډریپ هم کړه داسې ډریپ کوو ته چې ډریپ دغه مش راواخله
په دې عنصر باندې ډریپ دا ډریپ وشو دغه ساحې چې اضافه دي هغه موږ لرې کولی شو خو دا ډریپ ساحې بیا تفاوت له دې سره دا ده که موږ تاسې راشو په دې باندې موږ مټیریال اپلای کړو که نه وینډو ته راسو مټیریال ته راسو شو ټری او مټیریال کې موږ دلته راسو ورته وایو چې څه شی brick and cladding glass ده که نه لینډسکیپ موادو کې موږ او تاسو سره فرضاً دغه شنه واښه دي دا مو واخیستله دا په د توپو سطحه باندې اپلای کوو اوس ګوره دغه ساحې چې دي بیلې بیلې دي دې ته زه کولی شم د مثال په توګه یو راکي ټریک واخلم راکي ټریک هم چې واخیسته دا هر یو ته یې موږ او تاسې کولی شو چې بیل بیل دا راکي ټریک چې کړو مطلب جدا مواد ورکړو خو دومره ده چې ارتفاع له لحاظه موږ او تاسې لږ څه ارتفاع چې ورکړې ده ارتفاع کمه ورکړې ده په دې اساس یو څه اندازه ده متفاوته ښکاري نو په دې خاطر باندې موږ او تاسې دې کې دغه مواد بیا اپلای کوو دا جدا یو ټریک شو هغه جدا شو نو دغه توپوګرافي سطحه چې موږ جوړه کړله هغه سموت نه بیا موږ او تاسې کولی شو دا سطحه چې کړو همواره کړو اوس که صرف همدا ساحه ده که نه دا یې سلیکټ کړې نه ده سلیکټ شو موږ او تاسې دلته دا کولی شو چې یو څه اندازه یې موف کو پورته یې راولو که نه موف او دا واخلو ورته یې چې لږ څه پورته د هغې سطحې سره داسې برابره شي اوس دغه سطحو ته چې په دې کې ښکاري موږ او تاسې کولی شو چې همدغه مواد اپلای کړو دغه کوم چې موږ اخیستي دي دا چې په دې کې چې ښکاري هغه ساحه باید موږ او تاسې ټول د همدې نه چې کړو ورته کور کړو ګوره چې دې مربوط کېږي هغه همدا ساحه ده فکر هم ده دا اوس ګوره د هغه توپو سره یو رقم رنګ نه اخلي دغه بعضې چې نه ښکاري دا په دې خاطر ده چې هغه ارتفاع مسله ده که نه مواد یې اخیستي دي خو ارتفاع یو څه اندازه یې دې لیول نه ټیټه ده ګوره استاد بدون دنه کنه موږ یو کور یو داسې یو شی رسم کړو همدوم به ځای ورته خپله رسموو او پاسه نه بیا پرې کوو بیا کېږي استاد کېږي یعنې هدف مې دې کې ده چې دغه د ډریپ فایده څه شی ده د ډریپ فایده دا ده چې دا جز د توپوګرافي سطحې ګرځي که چېرته توپوګرافي جګه سوي دا ورسره جګي که موږ جدا مستوي رسم کړو خو بیا توپوګرافي سره جګ وټیټ نه کېږي هغه سموت تللی ده صفري لیول کې خو دا دومره ده چې توپوګرافي که په تپې باندې جګه شوي وي دا ورسره دا ډریپ جګېږي بیا دغه راکي ټرک یا دغه لاره چې ده د تیږو دا بیا که تپی په تپې جګېږي که تپې نه ټیټه وي ټیټېږي دغه فایده ده که نه اوس د دې مطلب ویزیبیلیټي کې دغه کار هم کولی شي چې دا ټول انتخاب شو داسې یو کار سره کولی شي چې مثلا دې لیول کې تاسو ونیسئ یو څه اندازه یې څه کوئ جګه کوئ موف چې لږ دغه لیول نه لوړه ونیسئ ځکه دا ډریپ کې اوس یې ما پخوا که صحیح کار ونه کړي ډریپ اوس باید صحیح کار کړی وای خو په هر ترتیب اوس چې کله موږ او تاسې دا ورته برابر کړو دا مواد هم اپلای کړه بیا دا د هغه باره کې فکر مه کوئ د هغه باره کې خطونو باره کې ما تاسو ته ویلې سموف ټول کې به موږ او تاسې کولی شو په هغه کې په سافټ اینډ سموټ کې دلته کیدای شي راسي شو ټری مثلا دا ټول انتخاب کوي ورسره چېرته لاړه هلته موف فعاله ده دا انتخاب کوي او دا ټول انتخاب کوي ورسره مثلا دا انتخاب کوي دا او دا ټول انتخاب کې ورته چې دا خطونه چې کا خطونه سموټ سافټ صحیح ده کنه نو بیا یو څه اندازه ریالیټي ته دا نږدې کې خو هغه ساحه راکي ټریک لږ زره ټیټه پاتې شوې دي چمن نه ځکه ستاسو وګورئ چې هر څه ډېر ریال ښکاري مواد یې وګورئ مټیریال یې وګورئ او دا کور چې موږ تاسې اپلای کړی ده په دې ترتیب سره ده منظم هغه تهداوې ما تاسو ته ویلې ګورئ دې تشویش مه کوئ دا مطلب بیا ځان جوړوي که نه نو په دې ترتیب سره موږ تاسې په توپوګرافي سطحو کې داسې غیر منظمې سطحې لوړې ژورې جوړولی شو که دا تاسو له نومان هم ګورئ نو دا بیا ګورئ داسې لوړې ژورې درته برېښي او تهداب ګورئ په دې شیپ راغلی ده دغه چې ګوره پورته نه ده تللی په دغه خاطر باندې ده چې اکثرا دې ساحه کې پاتې خو دا ډریپ صحیح کار ونه کړه دا بیا زه بیا درته کار کوم دا
ټریپ باید ښه منظم کار وکړي ځکه دا فقط یو مسیر په شکل راځي ان شاء الله پوه شئ دې موضوع باندې توپوګرافي سطحې موږ او تاسې په دې سیستم سره اضافه کولی شو نور ان شاء الله موږ او تاسې د ډراونګ په برخه کې او ایډیټینګ په برخه کې اکثره کارونه خلاص دي بل ورځ به بیا تاسو ته دا کار وکړم چې څنګه د اټوکیټ د موږ او تاسې د اټوکیټ پلان راولو دلته او بل زینې څنګه جوړو زینې لکه زینې تخنیک ده که نه دایروي زینې څنګه جوړو مثلا موږ او تاسې مستطیلي زینې ال شیپه زینې یو شیپه زینې دا څنګه پکې جوړولو زینې جوړولو چلونه درته ښیم او د هغه راوستلو بیا چې دا خلاص شو بیا ول د خیره په رینډرینګ کار کوو صحیح شو چې رینډر ډېرې خبرې دي شپې رینډر د ورځې رینډر د ګروپونه دي دې مسایلو باندې به کار کوو